یو اخیری د لیلا او د مجنون یو خبره کوم دی بس نو دا زمونږ د عربي ادب کې یو کتاب دی کتاب الاغاني د علامه ابوالفرج اصفهاني 15 جلد کې او قصې ذکر کوي هغه په سند ذکر کوي او کمال کوي نو د دویم جلد نصف اخیر د لیلا او د مجنون بیان دی پکې مجنون قیس مشهور شاعر دی یو کمال یې کړی یو ځل وایي قیس مجنون د معشوقې د لیلا د کور طرف ته روانو په لنګه اوښه نو بچی کور تړلی او په اوښه سور نو جلبې لاس کې نیولې او مهار روانو نو چې نږدې کېده به ده باندې به ښځې هغه تصور غالب شو نو بس په ځان به نه پوهېده داسې به شو لکه اوده نامهار به یې لاس کې سس شو نو چې اوښه به پوه شوه چې د دې سړي جوړې دا اوده دی نو هغه به بیا واپس شو ځکه بچی کور پاتې شوی و لنګه اوښه وه نو چې لږ ساعت پس به دې راوي شو چې داسې بیا وکتل ده به ویل خو زه بیا خپل کلي ته رالم نو بیا به یې د اوښې مخ واړوه بل طرف ته نو څه ساعت خو به چې وي خو اوښه به ټیک روانه وه چې بیا به پرې حال لاړې نو اوښه به بیا واپس شو نو چې دوه درې ځله یې داسې چل وکړ ده به مخ اوښه داسې بوتله اوښه به واپس راتله نو د اوښې نه یې راټوپ کړ او یو شعر یې وویل یا زما د اوښې نه کېږي دی هوا ناقتي خلفي و قدامي الهوا فاني وایاها لمختلفان زما معشوقه مخکې ده او د اوښې معشوقه مې وروستو پاتې ده نو زما د دې جوړ نه کېږي زمونږ د لیډرانو د انګریزانو په سکولونو کې سبق ویللی په بیکن هاوس کې په کیمبرج کالجونو سکولونو کې په میشن سکولونو کې د پیغمبر د تاریخ نه نه دي خبر رښتیا درته زمونږ د چارسدي یو لوی وکیل جمدی دی اوس حج له راغلی او ما مدینه منوره کې سبق وی نو چونکې د کلي سړی و میانو نو والد صاحب سره مې تعلق ما سره حرم کې ناست دی حج له راغلی دی ما ته وایي وی پیغمبر علیه السلام د اکبر باچا په زمانه کې پیدا شوی نو ما وی جوړېدا داسې ګپ لګو ما میا صاحب څه دی وی میان دی نو وی نه رښتیا درته ما ته پته نه لګي ما وی انا لله و انا الیه راجعون اکبر باچا خو خلک وروسته مسلمانانو کې شمېري اگر چې د هغې یو جدا لار وه نو پیغمبر د امتي زمانه کې پیدا کړي تا دا لسم کوم ځای پاس کړی دی او څوارلسم دې کوم ځای پاس کړی دی او LLB دې کوم ځای کړی یا ما خو بیت آباد میشن سکول کې او کالج کې سبق ویلی دی موږ ته خو د انګلیز او د کارل مارکس او د ابراهیم لنکن او د دې ځناورو تاریخ ښودلی دی خو د خپل پیغمبر د تاریخ نه نه یو خبر سړی حج له راځي دومره پته ورته نه لګي زموږ یو ګورنر مدرسه هم جوړوله وي دا څه شی جوړېږي مدرسه وی دې کې به سی وي دې کې به طالبان سبق وایي وی یاره تاسو مزګار یې دا څه کوئ سړی خپل پیغمبر په رښتیا نه دا ورته یقین وایم چې دا زموږ لیډران زموږ پیغمبر په رښتیا نه پېژني د هغه د دین نه پوره نه دي خبر دا په خولې زباني جمع خرڅ د سړي د پیدا کېدو نه یو ځل یو نواب سره زه ناست وم ما ته یې په رښتیا وي زه په اردو اخبار نه پوهېږم زه صرف په اردو کې نوم لیکلی شم نور پرې نه پوهېږم ما یې ولې وی مونږ چې پیدا شوي د انګریزانو غېږ کې اچولي نو مونږ ته یې خورا اسکاک ټول په انګریزۍ کې ښودلی زمونږ سپیکر دغه شان زمونږ لیډران دا سړي او ښځې چې څومره دي دوی ګورې د دین د تعلیم نه نه دي خبر دا ورته زه رښتیا نو د دین د دین غوښتل داسې دي لکه د خالي اسمان نه چې سړی باران غواړي ما هوا ناقتي خلفي چې څو پورې د علماو لمن نه نیولې څو پورې ما خلک مشران کړي دي څو نو دا مسله لږه ګرانه ده دغه په دې جمهوریت او په دې طریقو خو د ټولو د دروغ خبرې دي علما خو دروغ نه شي ویلی ګنکپې دي ګنکپي نه شي کولی پیسې لګوي په پیسو ټونه علي علما دا کولی نه شي نو مسله سخته ده نو یا خو سم انقلاب پکار دی یا سمه قرباني پکار ده تاسو خپل کوشش کوئ تاسو د خدای پاک په خپل کوشش کې کامیاب دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله مولانا العظيم زما عزتمند علماء کرامو
او د دې علاقې درنو په دین مینو پښتنو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دې وخت کې موږ او تاسو او دا لوی اجتماع د دې نیکانو دوستانو چې وینئ، دا د یو لوی عالم، د یو لوی بزرګ، د یو لوی خادم دین د سالګرې په سلسله کې ده. خدای پاک دې د هغې لوی درجات نصیب کړي او د هغې په ځای دې موږ له خدای پاک نه عمل بدل راکړي. حضرت مولانا صاحب زمونږ د اشنغر او د دې علاقې د جمعیت پخوانی غړي او ممبرو، د دې ځای مشهوره هستی اول د ډکی صاحب حق صاحب دی، خدای پاک ته هغې وبخي. بیا حضرت مولانا نور محمد صاحب، د تنگی حضرت مولانا ہدایت الحق صاحب، د عمرزو حضرت مولانا صاحبزاد عبدالباری جان صاحب، د کوٹ ترنام حضرت مولانا فضل مولا صاحب چې د هغې کشر اوس زمونږ د جمعیت امیر دی. نور علما او بزرګان دي، خو د هغه مشهور کارکنانو چې دوی دې علاقه کې جمعیت متعارف کړی دی. دلته د جمعیت اواز اوچتول تاسو ته د دې ځای حالات معلوم دي، هغه درته زه نور څه نشم ویلی. زمونږ په دې دغه کې په انتخاباتو کې چې حضرت مولانا نور محمد صاحب کومې منډې والي دي، زه خو د جماعت سړی یم، زما دې ملګرو ته معلومه ده، نه په سیاست پیږم او نه په جمعیت پیږم، د جماعت نه چرته نه موتی. د دې بزرګانو په وینا او په اسراف زه هم پکې راښکلم، ده چې کومې قربانۍ کړې دي او په دې علاقو کې پیدل ګرځېدلی دی. ما ته به یې فلانکي ځای ته به ځان رارسې، زه به په انتظار کې ولاړ یم. عاجز بختیار همداسې راغلی و بغیر سورلی، ما ته به په هغه خپل وخت ولاړو. ما به ویل صاحب بس دې کلي ته لاړو، بل کلي ته حاجت نشته. وی ودرېږه نه دې کلي ته م ځو، نو دې کلي ته م ځو. حلقه وه او د دې علاقې د جرګو مشرو دا یقین ولرئ چې د عمرزو نه د دې خوا علاقه د اشنغر، دا شمالي اشنغر 95% اوټونه دا زمونږ د جمعیت کې د دې علماو د برکت، نارینه او زنانه. ګورې په تاریخ کې دومره قرباني نه ده شوې د علماو دپاره لکه دا ځل چې شوې ده، او دا د دې علماو برکت دی. د هغې نه علاوه ګورې دې ټولو کې په دې ټولو نیکو عملونو کې د هغه حصه ده، ځکه الدال علی الخیر کفاعله، چا چې بل چا ته د نیکۍ لار وښودله. زمونږ جمعیت له چې خلک کوټ راکوي نو مونږ چا سره د دنیا وعدې نه دي کړې په وټونو کې، نه ما کړي دي نه زما ملګرو. او د هغې بنیادي دوه وجې دي. اوله خو دا ده چې زمونږ بنیادي مقصد د دنیا د کار جوړول نه دي، د معاشرې او د نظام حقول دي. دا مونږ یو جهاد ګڼو او عبادت یې ګڼو. که دا هم جهاد او عبادت نه ګڼلې نو قسم دی که زه یو ورځ هم خپله مدرسه پرېږدم. زما د چا لارو کوڅې به کېږي، زه لارو کوڅو لپاره د خپل درس پرېږدم، خو دا هم عبادت ګڼم او جهاد هم ګڼم. نو د دنیا وعدې هم نه کولې، ځکه زما نیت هم خرابېده او ستاسو نیت به هم خرابېده. دویم ورونو، ډېر خلک د دنیا وعدې کوي، اسمان او ځمکې یو ځای کوي، کالج به درله جوړ کړم، کارخانه به درله جوړه کړم، دا به درله جوړ کړم، او سار له به یې نه شي کولی، نو هغه دروغجن شي. مونږ د دې وجې نه کولی نه، که دا مو نه کړې شي دې قوم ته به په کومو سترګو او په مخ کم مخ ودرېږو. زمونږ او د دې نورو خلقو څه فرق پاتې شو. ټیک ته د دنیا خبرې یو منبر ته که یو حق ورکړی شي د اعزاز په شکل،
چې تعمیر وطن پنوم یا د تعمیر ملک پنوم دا ستاسو پام شو په خپل علاقه کې ولګوئ نو هغه به پیسه په پیسه په تاسو لګي انشاءالله العزیز. زمون بنیادی مقصد سړی چې میخ اخلي رونو او پیسې پې ورکوي او ګواټې بساړی ولا جوړی او شوتل ولا کوي نو دې به نیت د پی او د غوړو د مستو کوي. دا به نه وایي چې موږ کره ډیکلې او غوشان زیات شي، هغه ډیکلې او غوشان په خپله راځي د هغې نیت ته صادر دی. نو زمونږ نیت د دین دی، د خدای د کلمې د اوچتوالی دی، د معاشرې حقول دی، د حکومت حقول دی، د شرع قانون راوستل دی. بنیادی مقصد هم دا دی. دا نور خبرې که زمونږ په وس کې وي کوو به، او که زمونږ د وس نه بار وي نو مونږ د هغې وعدې نه کوو، نه د دروغ وعدې کوو، نه چاته چاپلوسي کوو، نه په دې خبرو کې بیا ځان ملامته کول غواړو. نو حضرت مولانا صاحب فکر د دینو او مونږ هم د دین په فکر راوښکولو. بیا د هغې نه پس چې دا حق هم ورکړي ممبر ته نو د هغه هم دا فکر و چې یاره دا کار پکار دی، دا پکار دی، دا پکار دی، دا پکار دی. حضرت مولانا صاحب مخکې ما ته د ټولو نه ویلي چې د مندني دا سړک زمونږ دا ډېر زیات خراب دی. ما هغې ډېره ښه ده، اوله منصوبه هم د هغه په منصوبه کې راوستې ده او هغه شکر دی چې څومره فنډ و زما خیال د 6 لکه او که 7 لکه 8 لکه روپۍ هغه ستاسو په سړک ولګېدې او نن به افتتاح هم وشي انشاءالله. ګورې دا د مولانا صاحب برکت دی. د هغې په وینا ستاسو د علاقه کې 8 کلو ته مونږ بجلي ورکړه او 4 کلو ته تنګي کې یعنې ستاسو په تحصیل کې 1200 کلو ته بجلي ورکړی شوه. بعض ځای کې PCO لګېد. دا ټول د حضرت مولانا صاحب او زمونږ د دې ملګرو کوششونو او تعمیر وطن سلسله کې چې څه کار هغه مونږ وکړو او که باقي بیا مقرره او د حکومت د طرفه فند راغی هغه به هم کېږي. خو ما ورته وي زمونږ دا بنیادي مقصد نه دی. زمونږ بنیادي مقصد د جمعیت د علماو هغه د معاشرې حقول دي، دین راوستل دي، نظام بدلول دي، د شریعت دپاره کوشش کول دي. روز همیشه راځم بیانونه هم درته کړي دي وبه هم کوو چونکې دا زمونږ مشران دي او دوی میلمانه دي. باقي وخت کې به دوی تقریر کوي انشاءالله العزیز. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.